د اول خان رسوا ادبي جرګې تورنګزو 400 د 15 شاعرانو د 15 کتابونو دوه ماضی مشان او تاریخي مخکتنه او آزاده مشاعره 13 ورځ د بابا صاحب په ځنګل کې د سین په غاړه سرته رسیدلې ده. په دغه لویه دستوره کې د ولسی ادبي سنگر سډیرو صدر معظم خان معظم، د تنگي جندي ادبي جرګې صدر ګوهر علي ګوهر، محمد علي خوګ جان، ډاکټر محمد اشفاق عثمانزی، بختنام خلیل، بلال سایم، اول خان عابد او ګڼ شمېر مشرانو او مېلمنو ګډون کړی. نو مبارک مشه او ډېر مبارک شه، بیا مبارک شه. زمونږ سره چې دا شاعران موجود دي، ستاسو چې دا نور شاعران چې دي دا یو براخیجي بره، او ستاسو د اکرام الله ګران نه پس که زمونږ په چا باندې مینه ماتیږي نو ډېر ملګري دي. خو ارشد جان شاهکار چې دی هغه زمونږ یو د غزل هغه خوند برقرار ساتلی دی، او د اشنغر هغه لهجه چې کومه ده دا نوې محاوره چې م پکې نن واورېده ډېره ښکلې وه، ډېره ښکلې محاوره م پکې واورېده چې هغه اوبو والا ډېره ښکلې. نو داسې د اشنغرۍ لهجه چې ده دا په دې کې خوندي شوې ده. هر ضلع کې یا په هر کلي کې وي یو نماینده، هغه وی تاسو د پښتنو استازي یو تن ناس یې، لکه په پېښور کې اباسین صاحب دی، او په سوات کې قیس صاحب دی، او په ملکنډ کې شاکر دی، په بونیر کې نواز دی، او پلان کې ټول به یادول، په مردان کې مامون باچا دی، او داسې دی. په 400 کې په دغه نمایندګۍ باندې زمونږ ارشد جان شهکار دی چې دا د ټولو دا خلک چې ورته راغونډېږي او دا د دې خلکو چې ورسره دا دومره مینه ده، نو دا د قلم خاوند دی، دا ادبي مبارز دی، دا ادبي ورکر دی، او د هغه کتاب موسم خمار جانان دی او ته ځې. نو زما د ریسرچ مطابق چې ما څومره چېرته کتابونه د مخې نه تیر شوي دي، د دې اوږدو نومونو دا بدعت په پښتو کې د سایل صاحب د کتابونو نه شروع شوی، خو دا بدعت اوس لکه زما په خیال سره دا نوم د پښتو د کتابونو د ټولو نه اوږد نوم دی، او دا شرف هم ارشد جان شاهکار ته حاصل شو. په دغه 15 کتابونو کې د ارواخاد اول خان رسوا صاحب کتاب کلیات رسوا، د فضل علي ساگر کتاب سلورم کرخه، د مجیب الرحمن مجیب کتاب زما کتاب کې ټوله ستا قصه ده، د سریر منصور کتاب مازیګرې پیکه دی، او د ارشد جان شاهکار کتاب موسم خمار جانان دی، او تزې باقاعده مخکته وکړې شوه. او راغلی ملمنو دغه 15 شاعرانو ته په دومره ښه کتابونو لیکلو او بیا چاپ کولو مبارکې هم ورکړې. سلمان شاه، پښتونخوا ریډیو، مردان.